کور کې د ښځې او د خاوند جګړه ده. هر ټیم جګړه یې خاوند سهار راپاڅېدلی نه بس په بچو باندې راښودي، ښځه راپاڅېدلې نه سهار په بچو باندې راباندې کلي. خفه کېږم اسانه وجیبه در کومه انشاءالله العزیز. اجازت لپاره پکې باندې سبحان الله ولیکو ویډیو ثواب باندې شیر کې چې پیدا ټولو مسلمانانو ته ورسي. کور کې د ښځې د خاوند جګړه روزانه بس مړه یو بل ته پرې تندي باندې 12 بجې کړي، هر ټیم بس جګړه. کور یې به ښځو د خاوند په معمولي خبرو بلانجي درز به سټارټي په کور کې. خفه کېږم صرف د قرآن مجید یو آیات مبارکه ته ښیم. دا 3 ورځې په چینو باندې دم کا طریقه کار باندې ځان پوه کا. انشاءالله که ښځه خفه ښځه به راضي شي، که خاوند خفه خاوند به راضي شي. صحیح ده. په دې سورة الروم کې آیات مبارکه دی 21 سپاره کې سورة الروم دی. دا آیات مبارکه دی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او خوګو په چینو باندې بدمای او دا عمل بدرې ورځې کوي. څنګه نن دی اولنې ورځ باندې چینی راواغست په پیاله کې یا په هرڅه کې چې دا چینی راواغست هغه مقدار نه چې څومره ته استعمالول شي. صحیح ده. هغه چینی به راوالي ښکلې مددار په هغې باندې به ښځه د خاوند نه خفه نو خاوند دې ولګي د ښځې دپاره دغه آیات مبارکه 99 پیرې ووایي او خواږه دې دم کي او خواږه د ښځې ورکي. انشاءالله ښځه به یې بې خپوله راځي او ښځې خورې خاوند در نه خفه که نه خاوند به ډېره مینه شروع کړي په خپل منځ کې د مینې محبت دپاره. صحیح ده. خپل منځ کې د مینې محبت د زیاتولو لپاره اختلاف ختمولو لپاره چې اختلاف ختم شي مینه محبت راشي. طریقه کار باندې پوه شئ که پوه نه شوئ داسې کار به وکئ چې که ښځه خفه که خاوند خفه اسان. دغه آیات مبارکه دا به 99 پیرې په چینو باندې دم کې. خو هغه چینی به خوري چینی به نه خوري چینی به نه خوري چینی به سبا باندې بیا دم کوي بل سبا بیا دم کوي لا بل سبا 3 ورځې دم کوي او بیا په 3 ورځې باندې راشي او خوري. پوه شوئ که نه چینی به راواړئ هغه چینی به بیا په خاص ځای کې ږدي چې هغه څوک نښ نشي خرابولی. ټیک ده. په اولنۍ ورځ باندې تا 99 پیرې پې دغه آیات مبارکه وي چوپ دې کو. ټیک ده. که ښځه خفه نو خاوند له پکار دي چې دغه چینی دم کي په اولنۍ ورځ باندې. ټیک ده. بیا دې په 2 ورځ باندې دم کي بیا دې په 3 ورځ باندې دم کي او دغه دې راواخلي زاله دې هم وخوري دغه خاوند او دغه ښځله دې هم ورکي. ټیک ده. او که دغه ښځه د خاوند خفه دی نو ښځه به دغه عمل وکړي 3 ورځې په 3 ورځ به بیا دغه خواږه راوالي دغه چینی به راوالي ځاله به هم وخوري او دغه خپل خاوند نه به هم ورکړي. انشاءالله العزیز ته بیا ګوره ستا په ژوند کې به ښایسته خوشحالي راشي. بیا به دا جنګ جګړې ختم شي د خیره طرفه ورځئ پې اله شابسې ټیم نه ضایع نه شي.